د دنګو چنارونو لاندې دغه بنډارونه د اختر تېرېدو وروسته هم لا روان دي. د سیمې ځوانان او مشران پکې د خپلو ملګرو سره رايوځای شوي. په ګپو شپو بوخت دي، خنداګانې په مخونو په خپلو لاسونو په شریکه پخلي تیاروي او د علاقایي سندرغاړو د رباب منګي او سندرو نه مزې اخلي. ډېر خلک دي چې خپې مې وخي زما پتا باندې هم شک دی اشنا کلیواله تا یادوي هغه چې پلار به یې د ټوله کلي حجرې ساتلي خو د ټول کلي ملک دی اشنا. پروګرام ته راغلی محمد یونس تعلق د ضلع مومند سره دی. وای په قبایلی سیمو کې د سیالګرۍ ډیر ښکلي ځایونه شتون لري. محمد یونس خان د مومندو سیمې سره تعلق ساتم او بیسیکلی پېښور کې اوسېږم او ټول ژوند مې هلته کړی، تعلیمي سرګرمیانې مې هلته کړي دي او بله خبره دا ده چې موږ ټول پاکستان کې ګرځېدلی یم، زه ډېرو ځایونو ته تللی یم خو زموږ د قبایلي سیمو په شان ته کوم ښایست چې کوم دی دا په بل ځای کې نشته. واقعي چې باجوړ یو ښایسته ځای دی، یو مزېدار ځای دی، دلته چې کوم دی خوندونه دي، مزې دي او د ټول نه اهم خبره چې کوم ده دلته د امن ده چې دغه رنګې امن برقرار وي. دا بنډارونه به کېږي، تاسو شاته د بیکګراونډ کې کتی شئ او دا رنګې خوندونه به انشاءالله موږ اخلو. د باجوړ په سیمه د چینارانو په رنګ یو شمېر نور د سیال سپاټو ځایونو ته نه یوازې د باجوړ خلک چکرو ته ځي بلکې د ګاونډي ضلعو نه هم په ګڼ شمېر سیالګري دغه علاقو ته ورځي او د خوراکونو سره سره د دغه علاقو د قدرتي ښایست نه مزې اخلي. فضل رحمان، سون FM نیټورک، ضلع باجوړ.